أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف شوق ومحبت سرواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حدیث مبارک کی راضی حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې په ما باندې لس کرته درود شریف راولېږي نو د دې انسان شفاعت په ما باندې واجب. د جمعې په ورځ باندې خاص کر د درود شریف تاسو ډیر زیات اهتمام کوئ چې ناسې بس صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی النبی الأمی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. چاله کوم درود شریف ورزي کوشش کوئ چې هغه درود شریف دی وای. دا الله جل جلاله فضل و کرم دی چې په مختلفه اوقاتو کې داسې اعمال انسان ته متوجه کوي چې د هغې اعمالو د وجې نه د انسان مغفرت کوي، او بعضې اعمال داسې چې د دقې ورځو سره خاصي په نورو ورځو باندې هغه اعمال نه کېږي. لکه تاسو اندازه ولګوئ الله جل جلاله مونځ فرض کړی دی، خو که چېرې دا مونځ د انسان نه قضا شي نو په بل وخت کې هم دا مونځ کېږي. د سهار مونځ د نه قضا شو وروسته هم کولی شي، نفل دی نفل هم په هر وخت کې کولی شي مکروه اوقاتو نه علاوه. دغسې روژه ده څومره اهم عبادت. یو میاش الله جل جلاله په رمضان کې روژه فرض کړې ده، خو که چېرې د عذر د وجې نه پاتې شوه یا دې په قصو خوړه نو د هغې دا قضا په نورو ورځو کې هم کېږي په ټول کال کې. دغسې راواخله صدقه ده، زکات ورکول دي، د کال په کومه ورځ باندې چې ته ورکې په کوم ټیم کې ورکې، کوم یو غریب لی ورکې، په تا باندې څه پابندي نشته ته ورکولی شي. خو یو عبادت داسې دی چې هغه عبادت د کمی ورځې سره خاص دی، په هغه ورځ باندې به یې کې، که ودې نه که بیا په نورو ورځو باندې هغه نه کېږي. هغه عبادات چې کوم دي نو هغه د دې لسو ورځو سره خاص دي. دا نننۍ چې کومه د دې میاشتې د اسلامي میاشتې د اولنۍ کومه ورځ ده د دې نه شروع شو تر اختره پورې چې کوم عبادت کېږي خاص عبادت، دا عبادت په نورو ورځو باندې نه کېږي بس. او هغه عبادت هغه د حج عبادت. لکه سوچ وکړه ګوره د حج دپاره اصل کې 3 میاشتې دي، خو د هغې چې کوم عظیم ارکان او مناسک دي د کمې د وجې نه چې حج قبلیږي نو هغه به د 10 ورځو کې کېږي. د دې میاشت په 10 ورځو کې دا نننۍ اولنۍ ورځ دی. د دې نه علاوه که چېرې یو سړی سعودي عرب ته لاړ شي او ډېره غټه خرچه هم وکړي، ډېر په اخلاص سره لاړ شي او هلته کې عرفات ته لاړ شي او شیطانان وولي، په دې ورځو کې نه په عامو ورځو کې وولي، نو اصلي ته خو به د هغه ځای د لیدلو ثواب میلاو شي چې دغه مبارک ځای دی ویلي د سترګې پې یخې شو.
یا دوا چرته وکړه الله به دوا قبول کړي خو لیکن د کوم عبادت لپاره چې دې تلې دغه عبادت په نور ورځو کې نه قبلي دغه یو سړی د قرباني کوي نو دا خاص قرباني چې به د انسان باندې واجب ده دا کچري د دې درې ورځو نه واوختنو په دې سړی باندې په نور ورځو کې دغه قرباني دا نشي کولای بس ورځ وا ختم شو لاړه بس خبره نو دا ورځ چې کوم دي د نن نه چې کوم شروع شوي تر اختر د ورځې پورې دا ډېری قیمتي ورځې یو حدیث مبارک کې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي صحابه ته تپوس کوي چې د دې ورځو څه فضیلت ده حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي ما من ایام احب الى الله تعالی ان يتعبد فيها من هذه الايام العشر د الله په نسبت باندې د دې لسو ورځو زیات چې عبادت پکې وشي نور معتبر ورځې د الله جل جلاله په نسبت باندې نشته چې عبادت کې په دې ورځو باندې وکړي نو د الله جل جلاله طرف نه ډېر لوی وعده عبادت صحیح د قمونس کول دي د نفل کول دي د روزه ول دي د صدقه او خیرات ور کول دي دغه د خپل گاونډیانو د غریبانو خیال ساتل د مور او پلار خدمت کول دي دغه عبادت نو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې ما من ایام احب الى الله ان يتعبد فيها من هذه الايام العشر د دې لسو ورځو کې چې کوم عبادت کیږي په نور ورځو کې چې کوم عبادت وشي هغه مقابله نشي کوي صحابه کرام ته بیا تاسو کوي ولل جهاد فی سبیل الله اې دا الله رسوله لکه یو سړی د جهاد لاله شي اغام د دینه کم عبادت ته جهاد لچ سړی زینو د خپل بال بچ نوزي خزه فریدي کور کله ولس فریدي او دغه سیلان شو اراده دای چې زب شهید کېږم اے دومره لوی عبادت ته کنه جهاد چې یو شهید به د ځان سره او یا کسه د جنت ته نه باسي دومره لوی عبادت خدا غي باوجود حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ولل جهاد فی سبیل چې په دې ورځو کې څوک عبادت کوي نو سړی د مجاهد په سنگر کې جنگيږي هغه هم د دې سړی مقابله نشي کوي بیا ته یو صحابي تاسو کوي په تعجب کې ولل جهاد فی سبیل الله اې دا الله رسول جهاد یادون جهاد هم حضور صلی الله علیه وسلم بیا جواب ورکړي او جهاد هم په دریم ځل ورته بیا وای اې دا الله رسول جهاد هم څومره عظیم عبادت ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته وای ولل جهاد فی سبیل الله نا جهاد هم کچری یو سړی جهاد دلال شي او په دې ورځو کې بل سړی عبادت کوي دا سړی چې کوم دی نو د عبادت دا غنه به ها که په دې ورځو کې سړی jihad دلال شي نو هغه عبادت ته بیا خو هغه بهتر دی نو د دې دومره لوی فضیلت راغلی دی یو حدیث مبارک کې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو سړی په دې ورځو کې روزه ونیسي يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه چې کوم سړی په دې کې روزه ونیسي د ورځې نو دغه یوې روزې فضیلت دسي دی لکه دې سړی چې یو کال روزې نیولي په دې ورځو کې په دې لس ورځو کې چې چا یو ورځ روزه ونیوله د دې دسي فضیلت دی لکه دې سړی چې یو کال روزې نیولي اندازه ولګوئ ويعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر او د دې ورځو د عبادت د شپې ودرېږي الله ته سوال زاری منت کې تهجد کې عبادت کې ذکر او اذکار تسبیحات تلاوات کې نو د دې د فضیلت ته لکه دې سړی ته چې د ليله القدر د عظیم شپه د نصیب شوی او د بګي عبادت کوي او بیا حضور صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې مخکې ارشاد فرمایي لا سیما یوم عرفه خاص کر د دې ورځو د دې لس ورځو کې چې کومه نوزل الحج راځي موږ ته عرفه ورځ وایو په دغه عرفه باندې روزه نیول نو حضور صلی الله علیه وسلم دا غي متعلق ارشاد فرمایي انی احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده
زه د الله جل جلاله په ذات باندې دا یقین لرم چې الله جل جلاله به د دې یوې روجې په بدله کې د دې انسان شاته ګناهونه د یو کال او د دې انسان را روان ګناهونه د یو کال معاف. نو موږ باندې د الله د طرف نه داسې قیمتي ورځې او شپې راغلي د اختره پورې چې کومې ورځې دي او شپې دي دا داسې قیمتي ورځې او شپې دي. ولې به قیمتي او شپې او ورځې نه وي؟ په قرآن کې الله جل جلاله قسم خوري والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم می دی په سحر باندې. علماء کرام فرمای الله جل جلاله چې کله خبره کوي نو داغه د خبرې د مضبوطیا د پارسه قسم ته ضرورت نه. ګوره تاسو په خپل سوچ وکئ په دنیا کې یو رښتونه سړی، یو بزرګ انساني، یو عالم دیني، نو چې کله هغه خبره وکړي نو ټول خلک یې واوري یاره وایي دا خبره چې کوم دی نو ډېره قیمتي خبره. بیا که چېرې پیغمبر خبره کړي نو موږ بار بار دا وایو چې د پیغمبر خبره چېرته کې دروغ نشي کېدی، دا ډېره قیمتي خبره. اوس چې الله جل جلاله کله خبره کوي نو د الله جل جلاله خبره کې څه اتار چړاو کېدی شي؟ باندېوالی لاندېوالی کېدی شي؟ نشي کېدی. خو د هغې باوجود ګوره الله جل جلاله قسم خوري والفجر دی، قسم می دی د دې لسو ورځو چې کوم سحر راځي په هغې باندې، ولیال عشر او قسم می دی د دې لسو ورځو په دې شپو باندې. مفسرین فرمایي لا حاجة الى القسم ومع ذلك اقسم، چې الله جل جلاله د قسم څه ضرورت نشته او بیا هم قسم خوري نو خامخا په دې ورځو کې څه چل دی. دا ورځې ډېرې قیمتي دي، د دې خیال ساتل پکار. بیا په دې ورځو کې خاص اعمال دي، دغه اعمال انسان کوي نو د دې ورځو د عبادت خوند هغه ته میلاوي. دا مونځ دا خو چې کوم دی نو انسان په هره ورځ باندې کوي، مسلمان جمعات ته راځي، تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، خو بیا په دې ورځو کې په دې لسو ورځو کې خاص عبادات دي، د هغې عباداتو به خیال ساتي. هله به دا ورځې په عبادت سره ژوندي کېږي. اولنی عمل په دې کې دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې من کان له ساعه فلیضحي، چې د چا دپاره طاقت وي، کوشش وي او د هغه سره پیسې موجودي په کار قرباني وکړي. قرباني بیا په دې ورځو کې تلاش کوي، انسان ګرځي په هغې پسې. نو لہذا چې قرباني تلاش کوي نو د بهترین څاروي انتخاب به د ځان لپاره وکړي. بهترین څاروي انتخاب یې سړی دې ته لاسې درکړي، روپۍ دې ډېرې نه وي، خو دومره پورې کار دی چې څاروی روز څاروی بهتریني داسې نه چې ته یې قیمت ته کم وګورې چېرې دا څاروی دی او لهذا په لږو روپو ماته میلاویږي، د هغه صحت ته ونه ګورې، قیمت ته یې وګورې. نو د څاروي صحت ته کتل پکاري چې دا څاروی روغ دی که نه. لہذا چې د الله جل جلاله دپاره یو کار کوي او قرباني ورکوي نو بیا به بهترینه قرباني ورکوي. چې ابراهیم علیه السلام ته د زوی وینا کړې وه نو زوی څومره قیمتي شی دی، لہذا چې څاروی د هغې په بدله کې تا لالی نو څاروی به هم ګورئ قیمتي الالی. نو اولنی کار په دې کې دا دی چې د بهترین څاروي د ځان دپاره انتخاب وکړي که چېرې قرباني د باندې واجب. دویم عمل په دې کې دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په یو اوږد حدیث کې چې کوم یو انسان په تاسو کې دا اراده لري چې هغه قرباني وکړي، من اراد ان يضحي فلا يقلمن ظفره ولا يقطعن شعره. کوم سړی په تاسو کې دا اراده لري چې زه به د اختر په ورځ باندې قرباني کوم نو د هغه دپاره پکار دا دی چې کله دا ورځې شروع شي، د نن هغه ورځې شروع شو دي، د دغه قربانۍ د ورځې پورې تر څو پورې چې قرباني خپله نه یې ذبح کړي تر هغې ورځې پورې به دا سړی نه خپل ویښته کټ کوي او دا سړی به نه خپل نوکان کټ کوي. اوس په دې کې څه فلسفه ده چې ویښته به هم نه کټ کوي او نوکان به هم نه کټ کوي، د دې او د دې په منځ کې د څاروي په منځ کې څه مناسبت؟ نو په دې کې مناسبت یو عجیب مناسبت دی.
هغه مناسبت دا دی چې دا څومره کارونه موږ په دې ورځو باندې کوو نو دا اصل کې د حج په مناسبت سره کوو. او د حج لپاره دا حکم چې کله دا ورځ شروع شي نو ته به احتیاط کې اسې نه چې ویښته ځان نه کټ کړي یا نوکان ځان نه کټ. نو الله جل جلاله موږ او تاسو ته حکم کوي چې را داسې سړی به هم موجودي په دې معاشره کې چې د هغه به وس دس نه وي، هغه غریبي کمزوری وي، د حج ته به پسخېږي، د حرم شریف ته به پسخېږي، د عرفات مینا او مزدلفې ته به پسخېږي. نو ای وایي ته داسې چل وکړه ستا خو دا په وس کې ده که نه چې هلته کې حاجیان نوکونه او ویښته نه کټ کوي، ته دلته کې ویښته او نوکونه مه کټ کوه. هغې وله چې الله جل جلاله څومره اجر او ثواب ورکوي تعالی به په خپل کور کې درکړي. د هغو سره به ستا مشابهت راشي، د هغو سره به ستا مناسبت راشي، ته به ځان داسې ښکاره کړې لکه چې زه حاجي یم، الله به تعالی اجر درکړي په هغې باندې. څومره عجیبه خبره کړې. بعضې وخت کې ګوره الله جل جلاله د دې خپلو کمزورو بندیانو ډېر خیال وساتي. لکه یو دا مثال من لدر دویم یو مثال لدر کومه. حدیث مبارک کې راځي که چېرې تاسو تللی حرم د حرم مدني ته د مدینې منورې حرم ته، نو مدینه منوره کې یو ځای دی هغې ته ریاض الجنه و. د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې قبلې ته مخکې نو ښي طرف ته چې کوم ځای دی د منبره پورې ما بین منبري و روضتي روضة من ریاض الجنه، زما د منبر او د قبر په میز کې چې کوم ځای دی نو هغه ریاض الجنت دی. ریاض الجنت مطلب دا چې دا داسې ټوکړه ده چې دا د جنت نه راغلی ده او په دغه ځای کې څه شوې ده؟ پټ شوې ده. لہذا کوم سړی چې ریاض الجنت ته ورننوته نو دا سړی داسې شو لکه چې جنت ته ورننوته. او د الله قانون دا دی چې څوک یو پیر جنت ته داخل کړي نو بیا د جنت نه راوباسي. الله چې څوک جنت ته یو پیر داخل کړي نو بیا نه راوباسي. زمونږ ستاسو په شان فکرونه او سوچونه خو نه چلیږي د الله په نسبت باندې که نه. الله خو ډېر وسیع ذات دی، ډېر ورکړې والا ذات دی چې په یو سړي باندې یو پیر رحم وکړي نو بس دا سړی کامیاب دی. اکثر مونږ په دې دوا کې وایو که نه چې الله ته زمونږ نه داسې راضي شي چې بیا دا نه چېرته خفه مشي. محدثین یو خبره کوي بعضې علما وایي دا دوا چې کې نو دا دویم ټکی به پسې نه وي چې بیا نه چېرته خفه مشي. الله چې څوک د الله جل جلاله چې کله د یو کس نه یو پیر راضي شي که نه دا ترې راضي شوی. الله د سړي نه هله راضي کېږي چې الله ته خو پته ده چې دا سړی به دوباره ګورې دا کار نه کوي ځکه ترې راضي شي. نو د الله قانون دا دی چې کله یو سړی جنت ته ورننوت دا ترې بیا بهر ته نه راوباسي که هر څومره ګناهګار وي. اوس دغې ریاض الجنت ته سړی ورننوته نو یو غریب به دلته کې به دا سوچ کوي چې یاره زه خو هلته نه شم تللی نو زه به څنګه دغې د جنت ټوکړې ته ننوځم. په بل حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم د دقې زما استاد مسکینانو غریبانانو دپاره سیر شادو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنه فرتعوا، کله چې تاسو په ریاض الجنه باندې تیریږئ. ریاض الجنه وایي څه ته ویلی شي؟ د ذکر مجالس، په کوم ځای کې نیکه خبره کېږي، قرآن تلاوت کېږي، دغه ځای ریاض الجنت. لہذا چې کله په دې باندې ورتیریږئ نو فرتعو ښه پکې وسرېږئ، خوب هلته کې ذکر وکئ، بهترینې طریقې سره عبادت وکئ. ته په دې خپل جومات کې د ذکر په مجلس کې کېناستې، ته په دې خپل جومات کې د نیکې خبرې په مجلس کې کېناستې. دا موږ چې اوس ناست یو دا هم د ذکر مجلس دی، دا الله یاد دی که نه دی؟ نو الله جل جلاله ستا دپاره دا ځای چې کوم دی دا ریاض الجنه وګرځاو، د جنت ټوکړی دا ستا دپاره وګرځاو. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ نو الله جل جلاله زمونږ دپاره بعضې خبرې هغه ډېرې نرمي کړي دي، ډېرې ښایسته کړي دي. په دقې مناسبت سره موږ ته ووایي چې نوکان هم مه کټ کوئ، تاسو ویښتان هم مه کټ کوئ، چې ستاسو مناسبت راشي د حق حاجي صاحب سره چې په هغه باندې کوم رحمت وریږي نو دلته کې به په تا باندې هم حق رحمت وریږي. هغه یو شاعر وایي تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب
शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ. د قیامت په ورځ باندې به یو ګناهګار نه تپوس وشي چې به تا دا پلان کې کار ولیکاو، تا دا پلان کې کار ولیکاو، تا دا پلان کې کار ولیکاو. هغه به ورته څه وایي؟ خپل عاجزي به ښکاره کړي چې الله زما څه خو هېڅ شی نشته، کمزوری، خطاکار، ګناهګار، ډېر کمزوری انسان، غورځېدلی انسان یم، خو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. اے اللہ ستا درته مې ستا د محبوب شکل او صورت راوړی، غټه ښکلې ږیره مې پرېښودې او ځان مې د سنت موافق برابر کړی دی. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو بس دقې ته وګوره او بدا په حقیقت باندې محمول کا، بس زما مغفرت نصیب که ستا د پیغمبر مشابهت مې اختیار کړی. الله جل جلاله به دقې سړي ته وایي چې ځه جنت. د حضرت موسی علیه السلام مخې ته چې کله فرعون وایي دا خپل کسان راوویسته جادوګران، یو تفسیر ما کتنو په هغې کې لیکلي چې په دغه وخت کې چې کله د موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله وه نو یو چیلنج ورکړی شو موسی علیه السلام ته چې ستا څه چې دا کوم څیز دی د حضرت موسی علیه السلام د همسا نه به څه جوړېده؟ اجدها به جوړېده. نو زه به ستا مقابله کوم او زه به خپل جادوګران راغواړم، ته جادوګر یې، نعوذ بالله. فرعون ورته وایي. یو تفسیر مې کتنو په هغې کې لیکلي و چې 10,000 سکولونه، څومره 10,000 سکولونه فرعون په دغه وخت کې د جادوګرۍ د زده کولو دپاره جوړ کړه چې د موسی علیه السلام ټول کړي او ماشومان به خلکو په هغې کې داخلول، جادو به یې پرې زده کړه. کله چې هغه کره جادوګران میدان ته راغله او د دنیا را جمع شوې وه نو ټولو څه ووي؟ ټولو دا خبره وکړه چې کله موسی علیه السلام خپله امسا هغوی ته وی تاسو خپل کرتب ښکاره کړئ. لولې تپوس وکړه د موسی علیه السلام نه هغه جادوګرانو، وی لول ته دا مار غورځې که مونږ یې غوځار کړو. نو محدثین وایي په دې وخت کې مفسرین وایي ګوره د جادوګرانو د موسی علیه السلام ادب او احترام وکړه چې تپوس یې ته وکړو. اول مونږ دا خپل کرتب ښکاره کړو که ته یې ښکاره کړې؟ موسی علیه السلام ورته وایي تاسو یې ښکاره کړه. هغه خپل ماران پړي مړي وروویشتو او غټ غټ ماران جوړ شو. فوراً چې کوم دی نو موسی علیه السلام په یره کې شو او خوف پې طاري شو، خوله پې راله چې د دې مارانو سره به زه څه کوم. الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي لا تخف، یریږه مه موسی، الق ما فی یمینک یا موسی. موسی ستا په دې لاس کې چې دا کومه همسا ده دا پې ورغوزار کته. څنګه چې موسی علیه السلام همسا ورغوزار کړه جو یوه نوڼه یې کړه چې څومره ماران هغې رایشتي وو هغه یې ټول یوه نوڼه یې کړه. او بیا چې کوم دی نو دا همسا د موسی علیه السلام طرف ته را روانه شوه نو دا خوله یې کولاو کړ و بیا ویرېد چې یاره هسې نه ما یوه نوڼه یې کې اوس. نو الله جل جلاله ورته بیا ارشاد فرمایي یریږه مه لاس وروړه. څنګه یې لاس وروړ د مخې سره چې کوم دی نو په لاس کې بیا همسا جوړه شوه. دې خوا چې وکتل نو فرعون چې څومره کسان را جمع کړي دا وخت لوی لوی جادوګران هغې کلمه د شهادت ووایي چې لا اله الا الله موسی کلیم الله. فرعون حیران شو چې دا مسله راغوښتي او دیو زما څه چلو. فرعون ورته سوي زه به ستاسو لاسونه او خپې سرونه کټ کم ګډ وډ به م کټ کم ګورئ هسې نه ایمان نه وړئ. هغې ورته وایي که هر څه کوئ نو وکئ خو مونږ چې کوم دی نو په موسی باندې ایمان نه پرېږدو مونږ پرې بس راوړی. محدثین وایي دیو ته دا ایمان الله جل جلاله ولې نصیب کړ؟ یو د دې وجې نه چې دیو د موسی علیه السلام ادب و چې د موسی علیه السلام نه یې تپوس وکړه چې دا ماران لور مونږ ور واچو خپل جادو مونږ ښکاره کوو که ته یې ښکاره کړې. دا یې ادب و، تپوس یې وکړه. دویم محدثین وایي دا یې د دې وجې نه الله جل جلاله ورته ایمان نصیب کړ چې فرعون ورته په دغه وخت کې ویلي چې تاسو به ټول چې موسی څنګه اوږدې کپړې اچوي، څنګه لمن کوي، څنګه کالر کوي، څنګه چې کوم دی نو نستونې کوي، تاسو به ټول د موسی علیه السلام په لباس کې راشئ، دقسې کپړې به ځان له جوړې کړي. نو هغې ټولو دقسې کپړې جوړې کړې او بلکل داسې ښکارېده چې لکه دا چېرته کې د موسی سي ملګري.
نو الله جل جلاله ته وایي د دیو دا لباس او د موسی علیه السلام سره یو شانتي کېدل دا دومره خوښ شو دومره خوانې ورکه چې نورې په دیو باندې کفر پرزو نه و فورا یې وله په زړه کې چې کوم دی نو د ایمان دا لویه سرچشمه چې کوم دی نو واچوله ایمان دقسې ګوره چې کله مونږ نوکونه پرېږدو دا یو مستحب عمل دی څه فرض نه دی که چا کټ کړه یا ویښته چا کټ کړه نو څه ګناهګارېږي پرې نه خو الله جل جلاله مونږ ته وایي تاسو مشابهت ځان جوړ کړئ د حق اجیانو په شان لہذا چې تاسو ته هم حق اجر نصیب شي کوم اجر چې کوم دی نو اجیانو ته نصیب کړي اوس د خبرې په مقصد باندې پوه شوئ چې مونږ ویښته نوکان به ولې نه کټ کوو دا به د دې وجې نه کټ اوس یو سړی دی هغه ځنګلي غونډه کېدی او ډېر وخت یې شوی پوهېږي خپل ویښته یې نه یې کټ کړي نو آیا چې دا ورځې شروع شي نو حدیث کې راځي چې کوم یو انسان تر 40 ورځو پورې خپل د وجود لاندې ویښته کټ نه کړه نو د دې انسان مونځ نه کېږي عبادت نه قبلېږي نو اوس به دغه سړی هم په دې ورځو کې ویښته داسې پرېږدي ګوتې به نه وروړي نه چې کله د 40 ورځو نه په دې ورځو کې ستا مدت زیاتېږي نو ګوره بیا به ویښته کټ کې ځکه چې هغه ضروري دي او دا ویښته نه کټ کول څه ضروري نه دي لہذا دا مستحب به ورته پرېږدي او هغه فرض او ضروري شی به څه کړي هغه ادا کړي نو دویم عمل په دې ورځو کې څه شو هغه د ویښتانو او د نوکونو نه کټ کول شو دریم عمل په دې ورځو کې راځي د دې عرفې د ورځې نه واخله 9 تاریخ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ او د 14 تاریخ د مازیګره پورې دغه ورځې دي چې په دې باندې به تکبیرات تشریق وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به نارینه او زنانه دواړه وي که څوک قرباني کوي او که نه کوي په دواړو باندې داسې دي واجب زنانه به په مزه باندې وي د هر فرض مونږ نه بعد او نارینه به په اوچته واز سره وي په جومات کې که جدا مونږ کوي جدا به هم په اوچته واز سره وي دا واجب دي لازمي دي که چېرې چا ونه وي نو دا سړی ګناهګار دی ګوره یاد ساته استغفار به وي نو دریم عمل په دې ورځو کې څه شو هغه د تکبیرات تشریق شو او بل عمل په دې ورځو کې څنګه چې ما ستاسو مخې ته عرض کړه قرباني ده نو د قربانۍ بعضې مسایل ما اول ورځ په بله جمعه کې تفصیلا ذکر کړي او بعضې مسایل چې کوم دی نو هغه بلکې هغه ضروري چې څومره مسایل هغه خو څه ناڅه ویلی شوي او بعضې نور مسایل هغه به دې جمعه کې ذکر کړو که یو کس دی د چا د اجازت نه بغیر هغه له قرباني وکړي په هغه باندې قرباني واجب ده زما ورور دی او زه وله هغه په سعودي عرب کې اوسېږي ما وله دلته کې حصه ونیوه او د هغه نه مې اډو د سرې نه تپوس ونه کړه وخت راغی او قرباني مې ذبحه کړه نو د دغې رور ګوره یاد ساته قرباني نه کېږي خامخا به ته دغه رور څه کې دا به خبرې چې زه ستا دپاره څه کومه قرباني کومه اگر ته اجازت درکړي چې وکړه بیا وله قرباني وکړه که اجازت در نه کړي قرباني مه کوه دغسې بعضې کسان د مسلې نه نه خبر یا چې کم دی نو په مسلې نه خبرې خو هغه هوس یې دومره تیز چې توبه توبه نو د هغې نیت دی چې زه به غوښه خورم او غوښه به وخورو غوښو کې به چې کوم دی نو دا شی جوړ کړو دا به تکې به کړو دا به کړایي کړو دا به څه کړو دا به کباب کړو څه نو که چېرې یو انسان د قربانۍ په غوښه کې دا نیت وکړ او مقصود قرباني نه وه غوښه وه نو یاد ساته دی خو په خپل هم تباه شو قرباني ونه شوه خو د ده سره چې نور کم کسان دي هغه نور کسان هم د ځان سره غر کړه او قرباني د هغې هم ونه شو لہذا چې په قربانۍ کې څومره حصې دي څومره افراد دي نو دا به نیت خالص کی چې د الله ته طرف نه حکم دی بس زه به دا خالص دقسې الالو مذهبه کوم دا وینه به تویوم زه دې غوښه یا وخورم یا دې ونه خورم خو لیکن قرباني به زه کوم ګوره نن سبا وبا دا عامه شوې ده چې هر سړی د خپل طبیعت کار کوي ډېره اهمه خبره کوم بله ورځ ما یو څیز کته په هغې کې یو سړي لیکلي چې زه
د خپل ملګری کتلمه د دې لپاره چې منډۍ ته لاړ شو د ځان لپاره 2 حصې ونیسم 2 قربانۍ واخلم وی چې کله د ملګری کور ته لاړم نو هلته کې د هغه ماشومان بچیو بجلی نه و او د ګرمۍ د وجې نه هغه سم لتاړېده نو ما زړه کې دا سوچ وکړ چې مړه قرباني ولې اخلم دا روپۍ دي 40-50 روپۍ دي 2 حصې دي لهذا زه دې چل کوم دا خپلې روپۍ دې سړي له ورکوم او دته به ووایم چې ځان له جنریټر واخله او دې بچو ته یې څه کوه لګوه چې دا بچي دي د ګرمۍ نه نسوځي اوس اندازه ولګوئ چې کچرې دغه عبادت قبلېده نو بیا الله جل جلاله د ذبح حکم ولیکاو ذبح خو یو جدا عبادت دی ستا ښېګړه او صدقه او خیرات هغه یو جدا عبادت دی الله جل جلاله تا ګوري ابراهیم علیه السلام ته ولې حکم کوي چې ته زوی حلال او د زوی دا حکم ورته ولې کوي دا ورته د دې د وجې نه کوي چې ګوره یاد ساته تا ته چې د الله د طرف نه کوم حکم کېږي نو په هغې کې به چوچرا نه کوې چې دا ولې او دا څنګه او دا خو ظلم دی او دا خو وینه تویول دي او روغ موټ څاروی چې کوم دی نو حلالول دي او یا چې کوم دی نو په انسان باندې ګوره ابراهیم چاړه راکاږي دا خو په دې خبرو کې به نه ځې د اسلام نوم دی د سر تسلیم خم کېدو د سر ښکته کولو د الله د طرف نه حکم دی چې ښکته شي زه ښکته کېږم پورته شي زه پورته کېږم سجده وکړه سجده کوم خبره ختم نو بعضې څیزونه داسې دي چې د الله جل جلاله د طرف نه دي د دې دپاره مقرر کړي دي چې ته به په هغې کې خبرې نه کوې چې څنګه د الله د طرف نه دي هغسې به یې کوې دقسې قرباني ده زړه ته به دا نه راولي چې لکه څاروی مې ذبح که هسې مې حلال که به دې په ځای باندې مې غوښه تیاره راوړه نه 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 دا د الله د طرف نه حکم دی دقسې به یې کوې سر به ورته ښکته کړي نو ستاسو سمې ته خبر راله چې قرباني دا یو لازم عبادت دی او د دې ادایګي به هله کېږي چې ته دقه وینه توی کړې یو کس ته د مرګ نه مخکې وصیت وکړه چې زما دپاره به قرباني وکړي او بچو شاته پسمندګانو د هغو لپاره قرباني وکړه نو یاد ساتئ د دې صورت داسې ګرځېدلی دی لکه واجب لهذا دقه څومره ورسا دي دا به د دغې قربانۍ نه خوري ګورې دا به ټوله قرباني نورو خلکو له ورکوي یو سړی دی د هغه د ګاډي دپاره روپۍ ایښودي دي یا یې د کور دپاره روپۍ چېرته ایښودي دي چې کور به پرې جوړ کړم پلانکی شی به پرې واخلم او دی وایي چې یاره که دا مې ورکړی نو قرباني هغه شی بیا نه شم اخیستی نو لهذا دا خبره درسته نه ده چې د څه دپاره دې روپۍ ایښودي دي 10 ورځې دې پرې ولې نه تېرې شوي کال دې پرې نه تېر شوی یوه ورځ په دغه ورځ دې ستا سره راشي خو بیا به هم ته قرباني کوې یو سړی دی هغه قرباني دپاره رقم جمع کړو د چا سره یې کېښو په سبا پسې چې ورغی هغه وایي یاره زما نه خو روپۍ د قربانۍ ستا ورکې شوي دي نورې روپۍ موپۍ نشته دی اوس به څه کولی شي اوس به کتلی شي که د چا نه د قربانۍ روپۍ ورکې شوي نو دی به ګوري که د دغې روپو نه علاوه دی بیا هم دومره د روپو مالکو چې قرباني په ده باندې واجب ګرځېده مثلا د یو سړي سره تاسو ته بله ورځ ما ویلي چې د چا په ملکیت کې د 10 کم 1 لک روپو نه کم یعنی 10 زره کم 1 لک روپۍ د چا سره په ملکیت کې که د سونې په شکل کې چې نور اشیا ورسره یا د سپینو زرو یا د نقدي په شکل کې یا د دکانونو په شکل کې د ارث په شکل کې د ضرورت نه سیوا سامان په شکل کې نو په دې سړي باندې قرباني څه ده واجب ده اوس دا سړی به وګوري ځان ته چې د ده سره باقي روپۍ دومره وي چې 90,000 پورې وي نو په دې سړي باندې قرباني څه ده واجب ده اگر چې د ده نه روپۍ ورکې شوي دي د قربانۍ یو ځل خو دی به دا قرباني دوباره کوي او کنه صرف د ده سره 90,000 روپۍ وي 20 زره یې په یوه قربانۍ کې ورکړي باقي 80,000 پاتې شوي نو اوس دا سړی غریب شو کنه لهذا په ده باندې قرباني نشته یو سړی دی هغه قرباني واغسته چې د غوا توته یې وکتل یا د څاروي توته یې وکتل نو هغه کمزوري نو اوس به کتلی شي که غوا ده او میخه ده که دوه تی داسې چې هغه وچ شوي دي خراب شوي دي ختم شوي دي په غوا او په میخه وغیره یعنې د کوم څاروي چې غولانځو کې 4 تی نو د دغې څاروي نه قرباني نه کېږي چې دوه پکې خراب او که بیزی چې د کوم څاروي 2 تی نو په هغې کې که یو خرابو نو بیا ته هم قرباني نه کېږي ها یو څاروی داسې دی چې تی خراب دي خو د هغې نه داره راوځي هغه مونږ ورته په پښتو کې سرخوبات وایو
سرخوبا دي بل څه شي پی دي مرض خو طیب بن شو نه دي خراب شو ختم شو نه دي نو دغه نه قرباني بیا کیږي صحیح ده مسله باندې پوه شوي کنه یاره دغه ناسي فکرمن ناسي دا خبرې زما په خیال خو نه درکې خا غوګه مته خو دې نو بیا راته وایي چې ما ته پته لګي څوک شته یو سړی دی هغه نن سبا مونږ کمیټۍ پیژنئ که نه پیسې مې جمع کړې په پلان کې ځای کې میاشتې به که خسنه مې راوخو جومات ته به میلاویږي یو سړی دی کمیټې جمع کوي د ده سره په جیب کې د سرې نه روپۍ نشته خو د کمیټیانې دومره اچولي دي چې په هغې کې د 90,000 روپو نه زیاتې د روپۍ بندي شوي دي نو ګوره یاد ساته دا سړی به داسې نه وایي زما څخه اوس نشته دی د ده دغه روپۍ خو جمع دي که نه لهذا په دې سړي باندې قرباني شته دا سړی به قرباني کوي په مسله پوه شوئ یو سړی دی هغه سرکاري نوکر دی صحیح ده ملازم دی او دی وایي چې ما خو میاشتې تنخوا رااخلم او چینجي پیاړم او ختمیږي نور چې کوم دی نو څه پیسې نشته دی زما سره او څوک ورته ووایي چې ستا خو په بین کې جي پي فنډ جمع شوی دی غټه غوټه جمع شوې ده د هغې د وجې نه به ته قرباني کوې نو یاد ساته د جي پي فنډ د وجې نه په دې سړي باندې قرباني نشته دی جی پی فنډ داسې مال نه دی چې دی اکدم هغه راواخلي او د ده ملکیت پې حاصلي تر اوسه پورې په هغه باندې ملکیت چې کوم دی نو د چا حاصل دی د حکومت حاصل دی که سبا چا ووایي چې ملک دیوالیا ختم دا سړی به چا پسې منډه خبره لهذا د جی پی فنډ د وجې نه په یو سړي باندې قرباني نه لازمي یو سړی دی د هغه سره لږې روپۍ دي او د بل سړي سره هم لږې روپۍ دي دواړه راجمع شو او دواړو یو بل څه صلاح وکړه چې لکه شرمیږو او داسې چل کوو چې دا نن دې کار له دا قرباني کوو نیمې ته کوو نیمې به زه کوم یو حصه به پکې واخلو نو د دواړو قرباني ونه شوه د یوې حصې دپاره یو سړی پکار دی په دوو سړو باندې یوه حصه نه کېږي ها صورت شته یو صورت یې دا دی په کور کې ډېر شی کسان دي او زړه یې غواړي چې قرباني وکړي په نسبي نه ده زړه یې غواړي قرباني وکړي ټول روپۍ راجمع کړي او یو سړي له یې ورکړي چې دا ستا شوې دا روپۍ یو سړی مالک جوړ کړي د هغې روپو او بیا هغه یو سړی قرباني ونیسي دا قرباني بیا کېږي خو داسې به ورته نه وایي چې نیمه پکې زما ده او ګوره نیمه ستا ده که دا یې ورته ووایي نو قرباني نه کېږي نه د ده وشوه او نه دی نور وشوه یو سړی دی خپل بچو له عقیقه نه راکړ عقیقه خو پېژنئ که نه ماشوم چې پیدا شي دا رواج خو دلته ډېر نشته دی دا مولیانې کوي او عام خلک یې نه کوي ډېر دلته یو سړی دی د هغه بچی پیدا شو که هلک دی نو هغه دپاره شریعت وایي ته دوه سیرلی دا چې کوم دی نو حلال که جینۍ ده نو یو سیرلی حلال که دا به د ده د سر صدقی الله جل جلاله به د بیمارونه محفوظ ساتي د چا عقیقه نه یې شوې غټ سړی دی ولې نه په دې وخت کې دی سپین ږیری دی او دی وایي چې یاره د عقیقه ځان له کوم او وایي چې په دې څاروي کې د ځان دپاره یوه حصه نیسم نو بالکل د دې عقیقې چې کوم دی نو حصه هم ته په دې څاروي کې د ځان دپاره څه نیولی شي د سړي دپاره دوه او د زنانه دپاره یوه ونیسه که داسې نه شي کولی نو یوه حصه هم د یو سړي دپاره ځان دپاره په دغه قربانۍ کې نیول دا جایز دی او عقیقه به د ادا شي دا به وشي یو سړی د مور او پلار یې وفات شو دي او وایي چې زما خیر ښېګړه بس د هغوی سره دا ده چې زه د هغوی دپاره قرباني نفلي ونیسم بالکل د هغوی دپاره قرباني نفلي دا نیولی شي د مور دپاره جدا د پلار دپاره جدا یا یوه قرباني ونیسي او نیت پکې دا وکړي چې د ټولو مسلمانانو دپاره یا چې کوم دی نو د مور او پلار په حق کې مې وبخله دا دواړه صورتونه جایز دي یو سړی دی د هغه سره غټ موبایل ورسره دی او هغه څوک ورته وایي چې لکه قرباني نه کې او وایي چې یاره زه خو مالداره نه یم وایي چې د 2 لکو روپو دا موبایل چې در سره دی څنګه مالداره نه د دې د وجې نه به قرباني دا کوي او که نه کوي نو موبایل یاد ساته که د 4 لکو ولې نه خو بس دا د ده ضرورت ګرځېدلی دی د دې موبایل د وجې نه په ده باندې قرباني نه لازمیږي دغسې یو سړی دی د هغه سره ښه مضبوط بایک ورسره دی د ډېرو روپو دی او هغه څوک ورته ووایي چې یاره که ستا خو ضرورت چې کوم دی نو په 70 باندې مال کېږي په سکوټي په وړوکي باندې هم مال کېږي ته ولې دا غټ موټر سایکل ګرځې د دې د وجې نه چې کوم دی نو په تا باندې قرباني لازمه ده نو یاد ساته که سواري هر څومره غټه شي دا ضرورت ګرځېدلی بس دې سړي چې واغسته دا د ضرورت شو لهذا د دغې سوارۍ د وجې نه په دې سړي باندې قرباني نه لازمیږي یو څاروی دی تا واغسته سراو دی د کټ نه گزار شو د کټ نه گزار شو یا چې کم دی نو تا پې گزار کا او رسا ده
پوزه دې ولې وویشته سترګه دې ولې وویشته او خراب دې کړ پوزه دې په دې شان سره ولې وویشته چې مکمل ختمه شو نو د دې نه قرباني ګوره یاد ساته نه کېږي قرباني دې نه کېږي او که سترګه دې وله وچوله بیا دې هم قرباني نه کېږي که خپۍ ماته شوه نو کتلی به شي که چېرې دا خپۍ دومره حده پورې خرابه شوې ده چې دا په لاره باندې ځي او دقه څلورمه خپه دا په ځمکه نه لګوي نو قرباني ترې نه کېږي که په خپه څه ناسه زور دې له ورکوي او په ځمکه باندې لګوي نو بیا دې قرباني کېږي مسله باندې پوه شوې که خو که یو سړی دی هغه د قربانۍ ځای ته څاروی بوته روان کړی دی او ښه خوشحاله دی او एकदम چې کوم دی نو هغه ټوپ واو او د قربانۍ په ځای کې چې روان کړی و د یو پولې نه یې ټوپ واو یا چې کوم دی نو دی ایسته یا ورته زور کا ایسته یې سټ وغځاو او د زر حلال کړ یا یې څه ځای مات شو یا یې څه ځای کټ شو نو ګوره یاد ساته بیا د دغې نه قرباني کېږي چې د څاروي د ذبې ځای له یې بوځې بیا ترې قرباني کېږي او خرابي پکې راشي خو که د ذبې ځای له نه او سرولې نه یې بوځې بیا ترې قرباني نه کېږي د څاروی داسې دی چې هغه دومره کمزوری شوی دی چې د هغه په دې اډوکو کې نلی ختم شوی دی نو یاد ساته د دې نه قرباني نه کېږي دې ته ښه خیال کوئ په دې ورځو کې خلک هغه سیمپلې راوباسي چې ګورئ په ټوکرو کې هم نه ځي دومره کمزوري شوي هغه لہذا د دې خبرو خیال ساتئ کوم څاروی چې ښه برابري واده اورېده که نه تر دې حده پورې مونږ کتلي دي چې د څاروي نه به لکۍ کټ شوي که نه لکۍ دلته پخوا نه به دا سرمنې ګرانې وې د مدرسې ته به خلکو راوړی که نه اوس خو څوک وایي چې چېرته یې ویسمه څه پې ورته نو یو دغه مې راښکو ده سرمنه لکۍ نه مې راښکو ده څنګه مې راښکو ده نو لکۍ کوم دی نو چا ګنډل لکۍ چا ګنډل وه نو معلومېده دا چې لکۍ کټ وی نو بیا خو چا نه اخسته که نه دا قربانۍ دپاره نو څه چلې وسه کړی و په تار باندې دا لکۍ د دغې څاروي سره څه کړې وه ګنډلې وه نو د دې څیزونو ګورئ لکۍ ګورئ غوږونه ګورئ خوله ګورئ او هسې نه غاښونه نه وي غوږونه پورې هم دقه په الفۍ باندې پکې صاحب غوږونه چې کوم دی نو دا ټیټ شوي دي او داسې څاروي خرڅ شوي د څاروو چې کوم دی نو ښه معاینه کوئ د هغې نه بعد څاروي اخلئ الله جل جلاله دې زمونږ قربانو کې هم اساني پیدا کړي اغستو کې هم او الله جل جلاله دې بیا قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله